السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اکتوبر 18 تاریخ پرون زمونږ وزیر دفاع محترم خواجه آصف صاحب د آسما شیرازي په پروګرام کې څه ډېر عجیبه انکشافات وکړه. دا انکشافات د عوامو دپاره دي، نور د دننه پوهې خلکو ټولو ته پته ده، خو څوک د یرې نه غږ نشي کولی ځکه چې عام سړی کمزوري. خو خواجه آصف صاحب خو داسې بیانونه ورکوي او هغه ته حق حاصل دی. هغه دا ووي چې کله جنرال فیض حمید صاحب کور کمانډر پېښور و نو د ټي ټي پي دا خلک هغه راوستي او دا کم دور و، دا د نګران دور او دا د پي ډي ایم دور و. نو دا خو اعتراف وکړه چې دا هغوی راوستي و. بیا یې پکې یو بله خبره وکړه، اسما شیرازي ته یې وویل چې ستا د برادرۍ ستاسو د برادرۍ یو کس ماته وویل چې د ټي ټي پي سربراه نورولي مسعود له جنرال فیض حمید بولټ پروف ګاډۍ ورکړې دي. دا خبر چې و نو دا د جنګ او جیو اعزاز سعید یو ریپورټر دی، هغه اول ځل کړې وه، خو چې اوس تصدیق یې د خواجه آصف د خولې نه وشو نو په وینا کې څه نقصان نشته. خو دا صورتحال دی چې دغه زموږ د ریاست پالیسیانې دي، یا وله بولټ پروف ګاډي ورکو یا دهشتګرد شي او بیا عام خلک پریشاني چې مونږ کم طرف ته لاړ شو. نو دا پالیسیانې دي چې د دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف چې څه کیږي نو عوام یو کس هم دا نه غواړي چې دلته د دهشتګردي، هر سړی د دهشتګردۍ خلاف دی او امن غواړي. پښتنو 45 سال ډیر د افغانستان د جنگ د ډالرو اثرات زموږ باندې دي. نو دغه بیانیې چې کومې وي د ریاست د پالیسیانو، هغه اوس عوامو ته د سوشل میډیا په وجه ښکاره شوي او هغوی چې په دې اپریشنونو د شکوک و شبهات اظهار کوي یا د دې بیا پکې د عام عوامو نقصان وشي، کولیټرل ډیمیج وشي، نو هغه بیا د ریاست او د عوام په منځ کې رشته نور هم کمزوري کوي. خواجه آصف صاحب یو داسې سړی دی، د هغې یو درې بیانونه درته وایم. یو پیر یې په اسمبلی کې ویلي چې دا فوج زموږ ټول بجټ خوري او د عوام د هډوکو نه ګودم رایستی. بیا زموږ وزیر دفاع شي. بیا یې ویلي چې موږ ټول جنګونه بایللي دي، 71 مو بایللي، سیاچین مو بایللي، 65 مو بایللي. بیا زموږ وزیر دفاع شي. بیا یې اوس ویلي چې د سکای نیوز باندې چې دا د بین ارګنایزیشن چې دي دا مونږه 30-35 سال مخکې د مغرب او د امریکې دپاره جوړ کړي او دا ډرټي گیم کې مونږ شامل وو. بیا همغه وزیر دفاع دی. نو زمونږ پالیسیانې چې څو پورې د امن طرف دی هغې به د ټول پاکستان او د عوامو په اعتمادي. خو که مونږ دغه ګیمونه چې کوم خواجه آصف په خپله اعتراف کوي نو د هغې نقصان عوامو ته او پاکستان ته دی. پاکستان ډیر زخمی دی. د خدای دپاره صحیح پالیسیانې جوړې کړي چې پښتنو کې، په بلوچستان کې، په کشمیر کې، په هر ځای کې امن راشي او عوام د سکون ژوند تیرول شروع کړي. امید لرم چې د خواجه آصف د اعتراف به ستاسو دپاره هم ناشنایي چې د ټي ټي پي سربراه نورولي مسعود له کور کمانډر پېښور جنرال فیض حمید بولټ پروف ګاډۍ ګفټ کړی. الله د پاکستان او په پاکستانیانو خپل رحم او فضل وکړي او سوچ پې وکړي، په سوچ کې څه ګناه نشته.